حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی ان یاتی علی الناس زمانن په خلق باندې به یو داسې زمانه راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د اسلام به پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به پاتې شي. یو سړی به صرف چې تپوس ته وکړي هلکه ته کوم مذهب باندې هغه به وایي زه مسلمان یم. یا چې شهن اعتقاد جوړوي د خپل تذکره جوړوي نو په هغې کې به په مذهب په خانه کې څه لیکي اسلام، یا به صرف نوم د مسلمان ږدي، نوم به د مسلمانانو وي. لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام نه به باقي پاتې نشي مګر صرف نوم د اسلام به باقي پاتې شي. وای به ځان ته مسلمان خو په 5 وخته کې به دی یو ټیم مونځ هم نه کوي. ورځ به تېره شي، شپه به تېره شي، تپوس دې وکړي هلکه ته مسلمان یې او زه مسلمان یم، په دې شپه ورځ کې تا یو مونځ کړی دی؟ نه مونځ خو مې نه دی کړی. لا یبقى من الاسلام الا اسمه. وی به ځان ته مسلمان او د اسلام چې کومه اهمه فریضه د مونځ هغه به نه ادا کوي، او که مونځ کوي نو هغه به مونځ د مونځ په شانتې نه وي، مونځ به د مونځ په شانتې نه وي، ځکه چې یا به ورله رکعتونه نه ورځي، یا به ورته د فرض او د سنتو فتح نه وي چې د ماسپښین په مونځ کې 100 رکعته سنت دی او 100 رکعته فرض دی، یا به د رکعتونو د تشو او د ډکو په حساب نه پوهېږي چې کوم رکعتونه پکې ډک دي او کوم پکې تش دي، یا به ورله مونځ نه ورځي، د مونځ الفاظ به غلط وي او ترجمه خو الا ماشاءالله ډېر کم کسان به داسې چې د مونځ په ترجمه او په معنی باندې پوهېږي. نو یا خو مونځ نه کوي او که مونځ کوي نو هغه مونځ د مونځ په شان به نه وي. نو لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په آخر زمانه کې به د اسلام صرف نوم پاتې شي. نوم وی به ځان ته مسلمان شکل و صورت په د کافر په شانتې وي، که د کافرو په ملک کې پاتې کېږي نو تا ته به پته نه لګي چې دا هندو دی او که دا مسلمان دی، دا عیسائی دی که دا مسلمان دی، دا یهودی دی که دا مسلمان دی، ځکه شکل و صورت د کافر او د یو شان به وي، هېڅ فرق به پکې نه وي.